بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د جناب فضل الله صاحب داغي ډیر زیات شکریا ادا کوو چې هغه زمونږ د جامعې ویزټ وکړه، زمونږ حوصله افزایي وکړه. الله دې ول جزای خیر ورکړي. زمونږ الجامعة الاسلامیه للبنین والبنات د دې کې د اسباقو افتتاح چې دا 2002 کې ابتدا کې د درس نظامی د کتابونو سلسله دامو د مسجد نه شروع کا او د بناتو د سبقونو دامو تفخپل کور کې د یو زی مخصوص کو او داغین دا سلسله شروع شو. په مسجد کې تقریبا او کاله د موقوف علی پورې سبقونه پکې پړاو شو. نور استادان مو مرګریو مخلصین بیا د الله فضل و کرم سره د بناتو د مدرسې د پاره زما والد محترم صاحب رحمت الله علیه مونږ ته پکور کې یو حصہ عمر لی هغه د مدرسې د پاره وقف ولی کله. الحمدلله ثم الحمدلله هغه کې بیا سناس تعمیرات شو او پای کې د دوره حدیثه پورې د اسباقو سلسله هغه وخت کې شروع شو او تر اوسه پورې شروع ده. بیا 2024 کې حاجی ګلی صدبر صاحب حفظه الله چې دا زموږ د کلی او نامور شخصیت دی، ډیر مخلص سړی دی، هغه زموږ د کور سره دی خو زموږ د رور حصہ وا نو ډیر د غزي قیمتي مو په ګران قیمت سره په لکونو روپې هغه حاجی ګلی صدبر صاحب واغست او به زموږ د مدرسې سره هغه یو ک نو هغه د مدرسې حصہ شو. نو د بناتو مدرسه د 14 مرلې باندې مشتمل ده. پای کې د قاعده ناظری ترجمه د اسباقو نه علاوه د درس نظامی ټول کلاسونه الحمدلله هغه پڑھاویږي. په دې کې موږ سره 12 معلمات دی او ته معلمین پڑھائی دا کوي. بیا 2016 کې مونږ سره خوا کې دبکن آباد دی د غدر په علاقه کې شاهجان صاحب اغي مونږ ته 41 مرلې بهترین پلاټ راکو د مدرسې بنیاد کې خو د مفتی مسلم صاحب پیر عبدالغفور صاحب حفظه الله وزیرستانی اغي راغلی او شیخ عبدالرحیم صاحب د شاپور دی مونږ ته بنیاد کې خو او بیا د استادانو مشورې سره مو یو سفر کې شروع کا د سبقونو نن د تاسو وینئ چې پکې دا غټ حال دی، دا یو پکې غټ دفتر دی او دا 3 غټې کمرې پکې جوړې دي او دا 2 کمرو دا د باندې چتونه نشته. نو آینده لپاره د دې هم اراده ده. د جامع مقاصد د مدرسې مقاصد نو زموږ د مدرسې خو بنیادی مقصد دا دی چې په دې کې معماران قوم پیدا شي، چې دې کې داسې رجال کار پیدا شي چې هغه آینده د پاره په هر میدان کې، په هر ډګر کې، په هر شعبه کې، په هر اراده کې، په هر اداره کې د خلکو ګایډینس وکړي، د خلکو رهنمایي وکړي او چې کوم مقصد دنیا ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتلو نبی اسلام فرمای ان اتلو القرآن ما ته دا حکم شوی ز قرآنی تعلیمات عام کما او دغه مقصد د نبی علیہ السلام نبی صحابه کرامو حاصل کړو، د صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو شیخ و بیا رستو شاه ولی الله رحمت الله علیه بیا په علماء دیوبند کې شیخ الهند رحمت الله علیه دا پروګرام او بیا د شیخ القرآن رحمت الله علیه مقصدم دا چې قرآنی تعلیمات عام شي، چې څونه معاشره کې قرآنی تعلیمات عام کیږي د خلکو نه به جهالت ختميږي، د معاشرې نه به ګنده رسمونه رواجونه شرکیات بدعت دا ختميږي. نو دغه زموږ د مدرسې هغه بنیادی مقصد دی. د طالباتو ته تعداد په حواله سره تاسو تپوس کړی دی نو د طالباتو تعداد موږ سره 300 دی. دوره حدیث پورې ماشومان سبقونه په خپل کلی کې حاصلې او طلبه کرام دا موږ سره 120 دی. په دې کې 80 کسان مسافر دي، دا څه د خواوشانه پکې راضي شرکت کوي. زمونږه اسباق شروع کیږي د شوال په اخیری اشاره کې او اختتام رسیږي د شعبان په لومبنه اشاره کې اختتام شي او ورسره د دوره تفسیر افتتاح شي. هر کال الحمدلله ثم الحمدلله نارینه او زنانه دواړو ته دوره تفسیر کیږي. دلته تقریبا 25-24 کرتا دوره تفسیر هغه پړاو کړی شو او الله دې موږ تر مرګ پورې د قرآن د سنت خدمت والی زمون آینده د پاره لایحه عمل داري. دا موږ نور مدارس حواله تم وایو چیرې زمون په دې مدارسو کې د حج او د عمرې د پاره تربیتی ورکشاپي اکثر خلک حج تزي عمرو تزي. حج یو اهم فرض دی، ډیرو حجانو ته د فرض فتم ني
نو چې د هغې تربیتي ورکشاپ پکې زموږ خپل آینده لایحې عمل کې دا شامل دي. د سکول کالج طلباو دپاره شارټ کورسز، دارنګې د فهم قرآن سلسله، او زمونږ په دې مدرسه کې تعمیراتو په لحاظ سره چې کمرې ډېرې زیاتې کمې دي، نو مونږ وایو چې دې کې یو 2 کمرې دا مونږ نور هم آبادي کو. ځکه ډېر طلبه کرام راشي خو مونږ سره دا گنجایش نه، او زمونږ آینده لپاره لایحه عمل مونږ وایو زموږ په دې مدرسه کې د طلباو دپاره د یو لنګر انتظامي چې د ماشومان په سړځای کې په دې یخ جمي کې سار وختي ماښام په تیاره کې د وظیفو دا ترتیب د دې نه ورته لږ آرام میلو شي. په جامع باندې خو ډېرې زیاتې قرضې نشته الحمدلله ثم الحمدلله، خو بهرحال دې کې مونږ د دې اوبو کار کړی او دا پیپونه پکې تلي وو، د او چاردامونو دا ځایونه وضوخانې باترومونه د دې دا کار پکې شوی وو، نو د دې به تقریبا 70-80 هزار روپۍ مونږ باندې قرض وي او نور قرضونه مونږ باندې جامعې نشته. او الله دې زموږ هغه دکاندارانو وروڼو ته هم په کاروبار کې برکت واچوي چې هغې مونږ تنګوي نه، خو بس که څوک راشي مونږ ته وایي چې څوک مونږ ته وایي ته څونه خدمت کولی شي، او 15,000 مونږ ته پلانکي دکاندار سره جمع کا چې د مدرسې د کاتې نه دغه منفي کړي. او باقي زمونږ د دوستانو د احباب او د عوام الناس نه دې ته درخواست دا دی چې کله کله راځئ د مدرسې وزټ کوئ. کله تاسو په خاندان کې کسان پیدا کې کغه الکانې کې جینکې، نو جینکې د جینکو مدرسې ته راولې داخلي کې الکان د الکانو مدرسه کې داخل کې دې کې بس تاسو یې سره بھرپور حصې ستا به همت کړي او ماشوم به تیار کړي، اب سبا حافظ قرآن شي، عالم بشي، مفتی بشي، نو تاسو پکې باقاعدګۍ سره حصې او راځي د استادانو نه تپوس کوي، د مدرسې د ناظم نه تپوس کوي چې مدرسه کې څه ضرورت دی، طلباو ته څه پکار دی، د بجلی بیل څونه راغلی دی، نو دا به خپل ذمہ داری هم تر سره کیږي. د جامعاتو سره به زمونږ یو وابستګیم وي او دا مدارس چې آباد وي نو په مونږ کې به دینداري می، مونږ ته به دا مدارس چونکې عالمان را کوي، قاریان را کوي، حافظان را کوي، خطبا را کوي او مصنفین را کوي، دا مدارس مونږ ته امامان را کوي، دا مدارس د دې په عالم کې یو ډېر لوی کردار دی. الله تمام دینی مدارس او حفاظت وکړي. السلام.